أشرقت نفسي بنور من فؤادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. د قیامت په حالاتو باندې بیان. روز قیامت په دې باندې زموږ او ستاسو ایمان دی چې دا حق ورځ ده او قیامت راتلونکې دی راځي. مسلمان ته پکار دی چې د قیامت هغه لوی ورځې فکر وکړي او تیاری ورته وکړي او دا سوچ او فکر ورته پکار دی چې په کوم سیزونو باندې او په کوم اعمالو باندې به الله پاک نه زموږ خلاصي کړي. نیک اعمال دا د آخرت د ورځې لپاره ډېر لوی دولت دی، ډېر لوی مال دی. ځکه د دنیاوي عزت هغه مال سره دی. په دنیا کې هغه سړي ته خلق د دنیا په نظر کې قدرمن سړی او د قدر په نظر ورته ګوري چې هغه سره مال نه اگر که بالکل ارسه نه پاکي او چې مال ورسره یې نو د قدر په نظر ورته ګوري. نن نظر کتون کې دا سوچ کوي چې دا مال حرام دی او که حلال دی، او نه چې څوک د چا عزت کوي هغه سره هم دا فکر نشته چې بھئی ما سره دا کم مال دی دا حرام دی او که حلال دی. او قدر خلق کوي او خلق ورته د پاسی او داغه عزت کوي او د دنیا مخامخ خود داغه عزت او قدر داره او د آخرت ګوره الته مال نه چلی، پیسې نه چلی، واسطه سفارش هم نه چلی. الته فیصله به الله کوي په نیک اعمالو باندې. نیک اعمال ستاسو وړاندې به تللی کی، بد اعمال به هم ستاسو وړاندې تللی کی. علماء فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي په دې باندې مختلف کتابونه لیکلي د قیامت په ورځ باندې چې دا څنګه ورځ وي او په دې ورځ به د انسانانو حالت او فکر څنګه سوچ به څنګه
د قبر نه بسنګ پاسي. نو دا سه ورځ وي چې کله دی د قبر نه پاسي. احادیثو کې حدیث ذکر ده چې کله د قیامت په ورځ انسانان پاسي دا ورځ ډېره سخت وي. الله جل شانه ډېر په غضب او په قهر باندې. نو په دغه ورځ به انسانان د ډېر قهر او د غضب نه د الله جل شانه خولي و کرامات شي. دا داسې خولي وي چې دا به د لباس پشان د جامو پشان د انسان پسې انخلي لاندې ونه راځي لکه کپړی چې د بنده جسم پسې انختی پیوست دا خوله به داسې تاویږي. علماء کرام فرمائی چې روز قیامت کې د انسانانو داسې حال وي په میدان حشر کې د انسانانو داسې راجمع کېدل وي په داسې حال باندې وقال الانسان ما لها انسان بوئی چې دا څه چلو شو دا څه پروګرام دی دا څه خبره ده او دا څه حالت څه چلو شو دا عجیب و غریب ورځ ده. نو کله چې دا انسانان الله پاک را جمع کی دی به یو جرګه غوندي جوړي. دا جرګه چې کله جوړ شي میدان حشر کې دی جرګه کې با دا فیصله تیش چې تاسو ټول حضرت آدم علیہ السلام ته ورشئ. حضرت آدم علیہ السلام ته چې کله دا جرګه لاړ شي وایي چې الله جل شانه په دربار کې سفارش کا چې دا حساب شروع شي. الله جل شانه تب مخامخ شي حضرت آدم علیہ السلام. یو خدا انسانانو ته ډېر تکلیف دی او دا حساب و کتاب شروع کا. وی تاغه پیغمبر نه چې تا ته ما ویلو جنت کې دیونی ته باندې نږدې کېږي او تا زما حکم مات ک او نې ته نږدې شو. حضرت آدم علیہ السلام براش وی زخو لاړم خو الله جل شانه ډیر زیات په غصه دی او ډیر په قهر او په غضب باندې. وی زمانہ بعد یو پیغمبر تشریف راوړی دی حضرت نوح علیہ السلام. تاسو لاړ شئ هغه پیغمبر ته سوال وکړي. حضرت نوح علیہ السلام ته چې کله دا جرګه لاړ شي نوح علیہ السلام ورته عرض کوي چې زه به لاړ شم خو ډېر سخت وخت دی. نو دا جرګه ورته وایي چې لاړ شه که د الله پیغمبر او لک سفارش وکړه د الله په دربار کې چې دا حساب و کتاب شروع شي. نوح علیہ السلام چې لاړ شي الله اکبر خدای پاک ډېر زیات په جلال کې الله جل شانه ډېر په غصه او په قهر وي ډېر په غضب. وایي ته اوس د دې انسانیت د پاره د سفارش د پاره راغلی
تا ته خو ما یو قوم درکړو 9.5 کاله دعوت او تبلیغ دی ورکړو اخیری دا چې هغه د پاره دی بد دعا وکړه دومره ته تنگ شوی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای زدي کافر دومره تن کړم په مخ د زمکه باندې خدای د یو کورم بچ پاتې نه کې ټول تباہ برباد کی ته څنګه راغله سفارش د پاره ته خیر خوای د دې مخلوق تا ته همایو قوم در لګلې وا قوم بارکه د اخیری داسې بد دعا کړې وا نوح علیہ السلام چې کله راشي میدان حشر کې چې کومه دا جرګه ولاړی په عربو خلک وې څه چلو شو الله اکبر قسم په خدای نن ورځ دومره الله په غصه دی دومره په قهر دی چې نه دینه مخکې الله دومره په غصه شوی نه بعد کې غصه شي نن ورځ ډیر په قهر دی وی تاسو داسې وکړئ چې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته لاړ شي ابراهیم علیہ السلام ته تشریف یو سیدا جرګه میدان حشر کې الله جل شانه ته ودري خدا دی میدان حشر کې دا انسانان ولاړ دي او سفارش کوم ستا په دربار کې حضور کې الله تور سره د حساب او کتاب شروع کا نو ته ما یو قوم ته لګلې او تا سره خپل بیبي مو او یو ظالم بادشاہ چې کله با داسې خزا او خاون یو زیشو سفر به کو نو هغه ظالم بادشاہ با هغه خزا خوخه شو هغه به تی اشاره کړ او کله چې تتلی او تاسو سره بیبي وا نو ورته هغه ظالم بادشاہ ته پوسو کو چې دا سوق دي وستا خزا ستا بیبي وا او تا ورته جواب څه ورکو تا ورته د زما دینی اسلامي خور ده نو تا الته یو قسم نقشه د دروغ جوړه کړې و حقیقت کې دا ستا بیبي وا خود دینه اسلام کی شریعت کی د بچ کېدو لپاره تا ورته چې دا زما خور ده دیني او اسلامي او ابراهيم تا خدا سي خبره کړې ده او لہذا ز نشم کوله تا چې کوم خبره زما په حضور کې دربار کې پیش کړې ده نو تا دغه شکار ولي کړو وی الله خو ظالم بادشاہ او ما دا یو توریه جوړ کړه پدې کې د محدثینو ډېر کلام دی ډېر خبري انداز هو که خزي ته چاویل چې ته زما د خور پشانی یا د مور پشانی نشپیتر وجی بنی سی بیا نتوی زهار تشبیه د مور او د خور سره کورته وی غلطی کی چیرته دل تلاړي نو تب زما د خور پشان یا د مور پشان نشپیتر وجی بنی سی قران وی شپیتر وجی دي 59 وجی دي ونی وی بیمار شوی بیا به سر نه شروع کی بیا دی ونی وی 500 تورسی دی بیمار شي بیا به سر شروع کی کچرتا فقهای کرامو دسی دی ویل چې ګورته بزما موري او یا بزما خوري کدا کار دیو دا لفظ خنه دی ټیک نه دی خو کفاره د زهار په نه واقع کی من کل الوجوه هر خزا ادا خپل خاون اسلامی او دینی خور ده خو کله دې نکاح نه بعد ویل چې ته به د خور پشانی زما یا به د مور پشانی
نو بیا وشپیته روجی نیسی سزا ده او کدا سی دیوین چیر تو از ما خور یا بموری سشته ده نه هو لفظ خنه ده ځان بساتی نو ابراهیم علیہ السلام الله جل شانه طرف رخصت شو چتا خودل ته داسي ویلو بیا مکی مکرمه ته دنن نو دي 360 بوتانو هغه بوتان دي ټول ختم کړل او هغه تبر دی بیا یو لوی بوت چې په سټ کې خوستو تپوز نه وکړې شو چې دا چا قران کریم وی بل فعل کبیره دا خود استاسو هغه مشر داسې کار کړي دي ګوره د دې ته داسې خبره کړي وا او ته سفارش د پاره راغلي ابراهیم علیہ السلام فرمائی میدان حشر کی جرگے والاو تاسو راجم شوی مانبات یو پیغمبر راغلے وے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تورشی اغا اللہ جل شانہ سر خبرین کری دی گورے کد اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا سفارش قبول شی دا جرگبا موسیٰ علیہ السلام تلارش وی دیر زیاد پا بد حال باندیو اور دیر زیاد پا تکلیف کیو لگم لگی دلی دا تندم لگی دلی دا حالات دیر سخت دی ناقابل برداشت دی کتاسو مہربانیوں کے دا اللہ کو حضور کی سوالوں کئی مند پارا موسیٰ علیہ السلام فرمی لستو ہوناک ایسو خالتا نشمت لے دیر زما رب غصہ دے گورا نشمت لے وہی سوک یو پیغمبر آخری راغلے دے مانا بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیغمبر تتاسو ورشی دسر پورے یو قوم یو دلوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورش جرگ جوڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا مخامخش ویزمنگ سفارش بہونے کی میدان حشر کی دیر زیاد تکلیف تے چدا حساب و کتاب اللہ شروع کی عیسیٰ علیہ السلام فرمائی ویدہ سے کارو گئی چه زما جرت نشته ده چه زد الله وړاندې ودرېږم زه نشم کولی خبرې الله پاک سره زه نشم تللی داسې وکړئ چې ما نه بعد یو پیغمبر راغلی آخري پیغمبر دی هغه پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تاسو ټول مهرباني وکړئ دا جرګه ویسئ امید دے چستا سکار و زمان دا ٹھولو برابر چی اگا جرگا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ شا و یا رسول اللہ پیغمبر من خوڑیر زیاد اگرزیدو پا نبیانو باندے رسولانو باندے اگرزیدو خزمان مسئلہ حل نشو من دیر پا تکلیف کیو تاسو اولو العظم خاتم النبیین او اول و آخری نبی امام الانبیاء و خطیب الانبیاء او استاسو نبی توبم آخری نبوت تاجم آخری او امتم آخری اللہ پا دربار کی زمان سفارشوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تشریف یوسی مقام محمود دا عرش نلان دے یو دیر بہترین خوبصورت زیر منگو تاسو دا ازان پا دعا کی مویو وبعثو مقام محمودا اللذی وعدتا مقام محمودا اغیطبا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن داخل شی برا عرش تے لان دے مقام محمود دے لان دے با اللہ اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی انسانیت او د امت پر غم کی با یو سجدہ لگئی پا سجدہ بانے با فوراً پریوزی
دا سجده به څومره دا به دومره اوږده سجده چې د دې دنیا د ورځو د شپو برابر یو سجده به د الله نبی په مقام محمود کې ولګي. څومره دي ورځو برابر یو اوږده سجده به د الله پیغمبر محمد رسول الله دا به ولګي. الله پیغمبر فرمای چې څومره زده الله تعریف کولې شم د الله صفات او د الله ثنا هغه کلمات مبارکه ما ته الله پسړه کې اچي او زه په جب وایم د ورځو او د شپو برابر یو سجده کې زلګیایم الله سره او د الله تعریف کوم او مورس چې تیر شه الله جل شانه د طرف आवाज راځي سل توتا الله اکبر ازما پیغمبر سرپور دکا او مانا اغواړه چې درکما څه خبره ته راغله. د الله پیغمبر فرمای اذا راغله او زما امت او تمام انسانیت اولاد دے مانا مخی دیرو انبیاء کرام و تتلی لیکن تکلیف ډېر زیات تے اللہ دا حساب و کتاب شروع کا ورس ہوتا ستا معلوم لکن قرآن ہوئی یہ ورز دا قیامت دا 50,000 سال رزو برابر دا یو دا اوریدو خبریو په جبا یو د غور خبری چې 50,000 سال باندې غورو کې د شپې ټول عمر گناهونه به الله معاف کړي او ټینشن نه به ختم شي. میدان حشر استهزار او فکر وکا گناهونه به الله بچ کی غیبتونه لوی لوی کبیره او حرام کارونه به الله وساتي کدا 50,000 سال نه یاد کړه. وکلا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره مبارک الله جل شانه اومنی او الله پیغمبر خپل پیغمبر او محبوب ته فرمایي چې وګواړه چې درک وای حساب کتاب شروع وای حساب کتاب بسنګ شروع کی پولیس رات میزان عدل حوض کوثر ندری واړه وای پولیس رات میزان عدل حوض کوثر تب د ټول انسانیت میدان حشر کی په پولیس رات باندې بیا میزان عدل ترازی حوض کوثر ترازی بیا جنت ته دا میزان عدل ته چې بنده ودرېږي د مخ بچې دی پولیس رات ته نو دا لار چې د سیده ډایرکټ جنت ته مخ چې پولیس رات میزان عدل ته اور سره پولیس رات ته نو دا سه برازي دا سه تب چره په هغه باندې پای کې خپل زین جوړ دي د غیبت کونډی دي د قتل کونډی دي د حرامو کونډی دي د زنا کونډی دي د شرابو کونډی دي د قسمونو کونډی دي طلاقونو کونډی دي د ظلم کونډی دي د جبر کونډی دي د بخل کونډی دي دا کونډی پکې دا بنده ته فورن داسې چولې کی داسې فورن نو دا حساب کتاب چې الله جل شانو شروع کړي الله جل شانو ذات گرامی دا الله پیغمبر ته متوجی شي وی چانه شروع کړ حساب کتاب چانه شروع کړ ای زما پیغمبر دا الله پیغمبر ګوري جبريل امین ولاړ دے اسرائیل ولاړ دے میکائیل اسرافیل ولاړ دے وی دتلی دا کونډه تاسو کله لیدلې دا ډیجیټل تل نه دا بلا دی سی دې کې تاسو خیالو کې دې کې منس کې یو کونډه دا چې بالکل په سنټر راشي نو وزن کون کی تپته لې نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ډیوټي په دې کونډي باندې راځي ته په دې جبه باندې راځي دا بالکل سیده په سنټر ودی
دی ته ګوري راسي وی چانه شروع کم محمد مصطفی فرمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دلاس نونی سیراسی وی رامخ کے شاہ راشا چه دا حساب کتاب تانا شروع کی اللہ ابوبکر صدیق رست زور گئی دا اللہ نبی مخ کے راکاگی وی ولی وی ما سر سنیشتا دے ما سر سنیشتا ما مخ کے کوا ما سر دسی عمل نشتا چیزے پیش کوا وی ابوبکر صدیق نن میدان حشر کے نا حسابو کتاب تا نزک شروع کو تازک لاس ننی سما چی دنیا کے لئے ما سر کمی خیگڑی کڑی دی ماستا بارکی فرمائی لیو چی حضرت ابوبکر صدیق پغار کے ما سر کمی دریش بھی کڑی دیا طول صحابہ کرامو تا 2.5 لاکھ صحابہ کرامو تا ما دنیا کے بدلی ورکڑی دی اغیتا میں خیر و بلائی خوشحالیانی رسولی دی لیکن دا حضرت ابوبکر بدلبا زمیدان حشر کی دا اللہ اڑان دی چھے ادا کوما ستا بدلی پاتی امام آئے تا مخشا چھے دا حساب کتاب درن شروع حضرت ابوبکر صدیق بارا مخشش او دا اللہ پیغمبر اللہ اکبر جناب سیدنا ابوبکر صدیق بارہ کے فرمائی خدایا ددو ڈیری بدلی پماپا تھی حساب و کتابم تی شروع کا او ستا دربار کے زد درخواست کو ما اگا بدلی جسم ردی اللہ اس پدی میدان حشر کے ولور کا اللہ اکبر اللہ اکبر گران کار دے جب وینا دا قیامت آسان دا قیامت سختی بیانون دا مسان لیکن عملی توقع بانے چکل میدان حشر کے ادرے گی بیو موقع بانے عائشہ صدیقہ فرمائیں شہد اللہ پیغمبرہ تانما او تاسو نما ارید لی تاسو نما ارید لی چھ میدان حشر کی بطول خلق دا قبرون بربند را پاسی پتن مانی بے کپڑی نیا نو چھ دا بربند را پاسی نبیا بیو بلتا نگوری اللہ اکبر جناب رسول اللہ فرمائی عائشی صدیقے داد سے ورز ندا چھے اوبل دا سوکو گوری دا دیر سخت ورز دا ہر سڑے با پخپل یو شان کیویا یوم یفر المرء من اخیه دخپل رور نبا بندہ دخپل رور نبا بندہ تخدیا و امه و ابیه او دخپل مورنا او دپلار نبا تخدیا و صاحبته و بنیه او دخز دخاون و خاون دخز نبا تخدیا نبچو نبا تخدی اللہ اکبر اللہ اکبر یو جدا شان بئی شان بازی مخونہ و میدان حشر کی تکتور وی خڑپڑ بئیا دا گناہن و اثر بئیا دا خدے خبری بے دنیا کی دروغ گن لیا قرآن کریم بے دروغ گن لے اللہ نبی ذات بے دروغ گن لے میدان حشر روز قیامت بے دروغ گن لیا عذاب قبر بے دروغ گن لیا حساب و کتاب بے دروغ گن لیا حوض کوثر تبے دروغ نسبت کڑیا میزان عدل بے جٹلو کڑی دروغ بے گنلی حساب و کتاب نہ منکری چھے روز قیامت نشترے دا اسی زڑیق سیریا دا سی خبری دا بے جٹلو کڑی لیکن بازی مخونا اگر پدی و جمان تکتوری چھے دا سے حال بے پا دنیا کی بازی مخونا ضاحکتم مستبشرہ اللہ اکبر بازی مخونا بخندیدن کی پڑکیدن کی ویا زلیدن کی ویا اغیبا نیک اعمال روڑی اغی عمل نامہ کی با ظلم نیا اغی کی با حرام نیا ای کی با زنا نیا ای کی با شراب نیا ای کی حرام خوری با نیا ای کی با حیائیا ای کی عبادات بئی ای کی با زکاتی ای کی با روزی ای کی با حجی ای کی با نیک اعمالوی ای کی با تحجدی ای کی با چاشتی ای کی با اشراقی اغی کی با
عبادات و تلاوتنا بی، ذکر و اذکار بی، اعتکاف بی، جہاد بی، نیکیانی بی، رشتہ داری بی، حیا و پردہ بی، اللہ اکبر، حسن اخلاق بی. وہی میدان حشر کی یو بندرش صرف اور صرف پا دنیا کی آغا خوش اخلاقی اخلاقی خیستی آغا خوش اخلاقا نوری نیکیانی نشتا لیکن اخلاق دیر اعلی دی زمارب رحم بورتا متوجیش اغا نیک و اخلاق و حسن اخلاق بانی بھئی اللہ پاک پٹولو گناہنو باندے پردی واچی او حسن اخلاق باندے مغفرتو کی او اللہ بورتا فرمائی ز جنت تماستا بخششو کو حسن اخلاق دا ځان لړې غوډه شوبه ده چې منځونه به کړي زکاتونه حجونه نیک اعمال دا به ټول یو طرف ته استا حسن اخلاق کې به دومره وزن او باور وي چې نور اعمال ته به ضرورت پیدا نشي او الله به بخشش کوي ز جنت. نو خدای موږ تاسو د قیامت د سخت ورځ نه اوسات دې ورځې فکر وکړئ استهزاء وکړئ پنځه منټه د میدان حشر سختیاں رایا دي کوي دنیا کی تا سره بچی منډه والی شي رشتہ دارم والی شي خزم والی شي مور او بلارم در سره والی شي دوستانم والی شي د قیامت نقشه جدا الته بچی تختی زوی ولار دی پلار ته مخو ګرځو او پلار ولار دی زوی ولید زوی ته مخو ګرځو زوی د پلار نه مخړی او پلار د زوی څومره واضحه نقشه ده یار هغه بیبي چې ستا ستر او پردا هغه بیبي ورنه مخواړي وایزه سنشم کوله اوس دلته د اعمال خبره ده خاوندا کتا سره سوینو مال راکا چې زبې د الله نه ځان خلاص کما قران کریم وی دی وخت کې به یو انسان الله جل شانه وړاندې فرمایي خدایا زمو جریمه ما د قیامت سخت بخپل استرګو باندې ولې دي زما سرسپین زما اولاد زما خاندان دا دنیا افسوس والا خبری دا دنیا د سرو زرو نډکشي او ستا بچی راغون شي خاندان دی راغون شي او بیبی دی رایوزی شي رشتہ دار او دوستان دی رایوزی شي او د قیامت د سخت نخلاصې غواړي قران کریم وی رب وی چې دا ما ته کله پیش کې میدان حشر کې زین قبلو ما پدې باندې نخلاصي حساب کتاب سره کیږي او کله جزاء او سزا مستحق وي کله جنت مستحق هو جنت توزي او کنینو اور توزي او میدان حشر والا سربا اللہ حساب کئی حدیث مبارک کے راضی سمر عرب مخلوق بھئی دا اللہ جل شانو پا علم کی دا دنیا 24 گھنٹے و رضا و شپا دا دی سلورم ایسا شپک گھنٹوں کے با اللہ دننا دا اللہ دا پیغمبر دا سفارش پا وجہ سرا پا شپک گھنٹوں کے با دننا طول میدان حشر سرا اللہ چرے حسابو کی شپک گھنٹی بولے گی تو دنیا دی ورځې 24 گھنٹوں سلورم ایسا طول میدان حشر والا سرا اللہ حسابو کی جنتیان با جنت تزی و جہنمین با جہنم تزی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ من معاف کی قیامت د شرمندګینا او د سختونا الله زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي نو میدان حشر باندې پدې باندې موږ ته ایمان او یقین نصیب کړي او د دې کومه سخت دي داغه استهزار فکر غور الله موږ ته نصیب کړي اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم